الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. کم شبہات چی والد دل و رسالت باندے باقی داولنی شبہ جواب شو دیخل کوئے کدا وحی د جبریل علیہ السلام نا علاوہ بل چا راوڑے نو منگو منلی وے و د جبریل علیہ السلام سره زمانگا پخانی نالگی دا اغی وجینا منگا دانشو منلے دا اغی جوابو نوشو چاہو پخبل باندی نراؤنی دا اللہ پا حکم راؤنی آغا چی کم سراغلنی نو آغا خود تصدیق کون کی دا حقا سے حستاس سرلی دا ہدایت تے او زیر دے دپارا دا مومنان بیائی ورپسی ہوئے سوچی دشمنی کے جبریل علیہ السلام سر یادا اللہ سر دا ملائک سر جبریل علیہ السلام سر میکائیل علیہ السلام سر دا نور رسولان سر نو دغه سره په دې باندې کافر کیږي او الله د کافرانو دشمن دی. نو دا ولنی شبهه چې د هغې په زړونو کې دا خبره وه نو د هغې جواب وشو چې دا خو د الله د طرف نه راوړي د الله په حکم یې راوړي. د جبریل علیه السلام په دې کې خو خپل اختیار نشتی. پنځه خبرې د هغې وشوې. اوس دې ځای نه دویم اعتراض دی او ورپسې بیا دریم اعتراض هم په دې کې راځي دی آیات کې. نو دویم اعتراض په دې طریقې باندې دی چې ته ګوره سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وې، سلیمان علیه السلام ته ښه سړی دی او حال دا دی چې هغه جادوګر و، هغه ښه سړی نه و. که هغه ښه سړی وی دا ته چې د هغه صفت کې د بد سړي ته صفت کې نو مطلب دا چې ته په خپله باندې بد یې او دا زموږ معاشره کې هم میلې کېږي چې کله یو سړی بد سړی پیژني نو په څه باندې به پیژني. نو عربی کې هم وایي، پښتو کې هم بعضې خبرې دي، په هره ژبه کې داسې خبرې دي. وایي لا تسأل عن المرء واسأل قرینه. سړی نه تپوس مه کوه، ملګرو ته یې ګوره. ملګري ښه جو سړی به ښه ملګري بدي دی به بدي. فإن القرین بالمقارن یقتدي. سړی په خپل ملګري پسې رواني د هغه ابتدا کوي. ملګری په ملګري پسې رواني. دغسې نورجکو کې دا خبرې شته. پښتو کې هم وایي که د خپل کلي بد نه پېژنې نو د بل کلي بد د هغه سره دې دوستانه د بد سره دوستانه د ښه د ښو سره د دوستانه د یو بل سره تعلق چې په خوی سره ثاني د هغې یو بل سره یاري وي. نو سلیمان علیہ السلام ته دی بد وی
نو د هغې په وجه باندې نو ته هم ښه نه او ته چې کومه خبره کوې نو دا خبره صحیح نه ده. ته چې د توحید مسله کې د رسالت خبره کوې ځان ته پیغمبر وې نو ته پیغمبر نه یې، ستا دا مسله نه ده، ستا دا مسله صحیح نه ده. دا خبره د یو ځای نه بیایي بل ځای ته یې بوځي. نو د هغې جواب کوي اصل واقع داسې شي وه د خلکو په زړونو کې دا خبرې دا خو یهودیانو شیطانانو دا ایښودي دي. خبره څه شي وه؟ نو یوه خبره دا وه چې د سلیمان علیه السلام په دور کې د سحر ډېر زیاته چرچه وه. نو سلیمان علیه السلام ته چې کله پته ولګېده نو کوم څیزونه چې د سحر و د جادو د چا سره چې وو هغه یې ضبط کړه نو وایې غسته نو هلته کې په ځمکه کې دفن کړه. وایي چې دا د خپل د هغه تخت چې کوم ځای کې به ایښودی کېدو نو دا تخت د هغه څه وړوکی تخت نه و، په هغې باندې دا څومره فوج وغیره څه چې و دا به ټول په هغې باندې ناست و. یوازې د سلیمان علیه السلام کرسۍ نه وه چې دا به پاسېده او دا به تله په هوا باندې به الوته. دا څه چې وو نو دا سلیمان علیه السلام هم د سلیمان علیه السلام کرسۍ او د هغه سره پارلیمنټ والا ټول پوجیان ټول دا به ورسره په هوا باندې تله. نو سلیمان علیه السلام په کوم ځای چې دغه تخت به پروت و نو هغه ځای کې ځای وکنسته او دا شیونه په هغه کې دفن کړو دې لپاره چې د بل چا په لاس را نه شي. لیکن دا هغه ځای جناتو شیطانانو دارنګې بعضې انسانانو ته هم د هغې پته وه چې دا کوم ځای کې. نو کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو د هغې نه وروستو شیطان خلکو ته راغی چې تاسو ته پته ده د سلیمان علیه السلام چې دا بادشاهي کوله دا یې په څه کوله؟ نو دا یې په ګوتۍ کې کوله، دا خو د هغه سره ګوتۍ وه، د سحر ګوتۍ ورسره وه او دا د جادو ګوتۍ وه او هغه جادوګر و. خلکو یې پرېږده جادوګر و. څنګه جادوګر و؟ هغه یې که ستاسو یقین نه راځي نو د سلیمان علیه السلام کوم تخت چې کوم ځای کې پروت و نو هغه ځای ولټوئ پته به ته ولګي. نو شی خو هلته کې پروت و، هغې چې کله هغه ځای ولټاوه نو هلته کې ډېر شي څیزونه ښکاره شو. خلکو یقین راغی چې او واقعي دا خبره به دقسې یي به هغه ځای نه خبرې منتقل شوې را روانې شوې راغلې دلته کې موږ ته هم راورسېدې. خلک وایي په ګوتۍ کې دروغ وایي غلط وایي. په ګوتۍ کې د هغه بادشاهي نه وه، د هغه پیغمبري هغه په ګوتۍ کې نه وه، یا په ګوتۍ کې ورمنډل وه. نو دا خلکو ځانه بیا دا قصې جوړې کړې، بیا پسې ورپسې دا کوم چې ګوتو والا دي دی بیا زیات دا قصې کوي. د ګوتو په باره کې شرعي حیثیت د هغې دا ده چې د سړي دپاره ګوتۍ شریعت ښه نه ده ګڼلي. د جواز په طور باندې جائز قدر دا 4.5 ماشونه کمه چې په هغې کې غمی بنئ. نن چې ګورې که دنیوي لحاظ سره یا دیني لحاظ سره بعضې ملا به هم ګورې غټ ملا وي هغه به هم ګوتۍ په لاس کړي. دا دلته کې د شرعي موږ خو ټول کمزوري یو، عمل د ډېرو خلکو هغه کم دی. نو دغې لحاظ سره چې موږ ګوتۍ دا ګوتۍ ښه ښکاري فرانکي ده ډینګۍ ده او بیا په دې کې غمی لګېدل دی او غمی پکې دا کم یو دی، دا پیروزه ده او که دا بل څه شی دی. دا قصې مېسې دا د خلکو شروع کړې. کله پکې وایي دا سلیماني دی، وایي سلیماني هغه برک چې نه هغه کرښې مرخې پکې هغې ته سلیماني وایي دا سلیماني دی. دا د ځانه د سلیمان علیه السلام طرف ته دا سونه منسوب کړل، غلط دي ټول دروغ دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی
ګوتۍ د چا دپاره ده؟ ګوتۍ د بادشاه دپاره، د حکیم دپاره چې هغه د مهر دپاره استعمالوي، د هغه دپاره ده، د بل چا دپاره خو نه ده. بیا زمونږ بعضې کتابونو لیکلي دي چې ګوتۍ 3 قسمه خلک په لاسوي، په ګوتکۍ یې 3 قسمه خلک. یو به دغه بادشاه، امیر وغیره چې هغه په سوده باندې دی او هغه د مهر دپاره استعمالوي دغه ګوتۍ، نو د هغه دپاره دغه ګوتۍ ده. دویم زنانو دپاره ده. ګوتۍ دا کار شی د زنانو دی، د ډول ډال شی دی، نو زنانه استعمالوي. او دریم نمبر باندې هغو لیکلي دي قمقل، چې کوم یو سړی قمقل دی هغه به دا په لاسوي. دغه کتاب دا مسله ګڼو کتابونو کې دا خبره لیکل ده، لیکن د دغه مولیانو نه هم پته نه لګي چې هغې دغه طرف ته تللي نه دي، دا مسلې لیدلې نه ده، مسله ورته معلومه نه ده، او یا په زور باندې بل کار پکې مسله باندې چل کوو، زما ډول ډال پې کېږي، نو هغې دپاره خلک لګیا دي جوکۍ سره. کنې مشکات شریف کې دا خبره شي شامي کې چې هغه زموږ د افتا د مفتیانو دپاره د ټولو نه اهم کتاب دی چې هغه نه وي ویلی شوی، نو دی مفتي نه جوړېږي. یو سړی باسي سرسري دی، یو شی ووایي نو هلته کې مغز ته یې ورکوزېږي نه، خبره دغسې پاتې شي. دغسې نورو کتابونو هم دا خبرې لیکلي. زمونږ د فقه کتابونو کې هم دا خبرې، نورو فقه کتابونو کې کوم چې پړاوېږي هغې کې هم دا خبرې، بعضې په حاشیې کې، بعضې په متن کې دا خبرې کېږي. لیکن دا خبرې د هغه ځای نه راغلي دي. دا ګوتۍ ده او ګوتۍ د سلیمان علیه السلام ګوتۍ وه، بعضې خلکو په لاس کړي، نو ګوتې لس دي او هغه به 20 په لاس کړي. په یوه ګوته باندې 2 ګوتۍ او په یوه ګوته باندې 3 ګوتۍ، نو د 20 نه هم زیاتې شوي. بیا چې 2 شي نو 20 شوي، نو په دې کټه ګوته باندې هم په لاس په ګوته کوي. شریعت خو دا وایي چې د اخرنۍ 2 ګوتې چې دي، یوه کچه ګوته، یوه د منځنۍ او د کچې ګوتې په منځ کې دغه ګوتې چې ده د کچې ګوتې ملګري، د دقې 2 ګوتو باندې ګوتې په لاسېده ولګېده، ګوته ولګېده به. اوس کوم خلک چې په لاس په ګوته کوي، نو چا پټې ګوتې ته وشی وستولی، چا منځنۍ ګوتې ته اچولی، چا مسواکۍ ته اچولی. دغه ځانه د فقې بعضې کتابونو هغې ته مکروه ویلي. نو یو خو ګوتۍ شرعي لحاظ سره د سپینو زرو جایز قدرې ده، خو څومره 4 ماشونه چې کم وي، یوه ګوتۍ به وي، ډېرې به نه وي. دویمه دا ده چې هغې کې غمی به نه وي، که غمی پکې وو نو بیا به غمی هغه ورغوي طرف ته وي، د ګوتې د ګوتو د پلار طرف ته به نه وي، خېټې طرف ته به وي. دې لپاره چې د خلکو ته دا د ډول ډال خبره شی ښکاره کېږي نه. زمونږ کوم چې زنانۍ او هغې چې کله بهر ته ځي، کور کې نه، کور کې به نه ګوتۍ په لاس ګوته کوي، نه به بنګړي په لاس کوي، نه به هار په غاړه کوي، نه به نور ډول سینګار کوي. خو چې کله بهر ته ځي نو دا ګوتې په ګوتې کېږي، والۍ به هم واچي، ټیکه ده، بل څه دي، هغه ټول څیزونه به دا راواچي. او بیا چې خبرې کوي نو کم ځای باندې چې هغه کالی لګېدلی، نو په حق باندې به خبرې کوي. که ګوتۍ په لاس په ګوته کړي نو په ګوتو به خبرې کوي، که بنګړي په لاس کړي او ګړۍ یې په لاس کړله نو بیا به په دغې مټو باندې خبرې کوي. که په غوږونو باندې والۍ دي یا نور څیزونه دي، په غوږونو باندې نو دا بیا په سر باندې خبرې کوي او غوږونو باندې خبرې کوي چې دا بړقۍ، دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي. بهرحال سلیمان علیه السلام هغه څیزونه، کتابونه، څه څیزونه، بعضې څیزونه په دې کې استعمالېږي، نور څیزونه ټول هر څه هغه واغسته او هلته کې دفن کړه. وروستو خلکو راویسته او خلکو وایي چې او دا واقعي سلیمان علیه السلام خو پیغمبر نه و بلکې جادوګر. او دغه خبره زموږ ذهنونو ته هم کښته شوې ده. زموږ مولیان بعضې چې ودرېږي
محراب منبر باندې کینی نو دغه هغه چې تقریر کوي نو هغه دا وایي وی سليمان عليه السلام غوتي پیری واغستاو او سليمان عليه السلام لاړ حکومت ختم شو دا چلو شو غوتي سیند گزار کړه هغه یو پړاو مه بیا سليمان عليه السلام ونیو هغه غوتي تراو وستا غوتي پلاس کا په غوتي کړه هغه بیا سليمان عليه السلام بادشاہي بیا راغله دا ټول درو کیسې دي منګړ دي نو الله رب العزت داغي تذکرہ کوي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان د خلق تابعداري وکړه د هغه څه چې لوستو شیطانانو په زمانه د بادشاہت د سليمان عليه السلام کې وما كفر سليمان او سليمان عليه السلام کفر نه دی کړی ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو به کفر کاو يعلمون الناس السحر ازدکاو به خلق ته سحر علي رضی الله تعالی عنہ وی سوچ دا کیسه کوي دا ما چې کومه کیسه وکړي سوچ سليمان عليه السلام د پاره د غوتو دا کیسه کوي نو دغه سره منکر دی د هغه سنا چې الله رب العزت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې را لګل نه چې یو سره منکر شو داغي د قران نه منکر شو پیغمبر باندې خدا قران راغل نه او د قران نه منکر شو نو څه شي شو او لا بلدا چې سحر دے جادو دے دا ہو کفر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل منجم کاہن وکل کاہن ساحر وکل ساحر کافر ہر نجومی اگر کاہن دے او ہر کاہن ساحر دے او ہر ساحر کافر دے مطلب سو کہ ساحر دے کہ کاہن دے او کہ نجومی دے دا درې وړ کافر دي نن سبا دوران هغه د خلکو دا چې چلګي چې چلو شي کور کې ولکه چې چل شوی دی ما باندې چل شوی چارا باندې سکړلی کور کې مې تعویذ وموندو کور کې دا چلو شو کور کې هغه چلو شو دا کسی می سے کولې کی ټیک دا بازی به هم لیکن دلته کې د زموږ د ذهنونو کې دا خبرې ورننه وتلې نو زو بچا پسې په هندو پسې زو که هندو نه ده نو د هندو په پجامه کې الته کې ناس ده د مسلمان وي ځان ته مسلمان وي لیکن پیغمبر او ته کافر وي چې دغه د نجوم کار کوي نو دغه کاهن ده او کاهن ساحر ده او ساحر کافر ده نو څه چلو شو دا درې وړ کافر دي پیغمبر سره سم درې وړ کافر دي چې پیغمبر ته کافر وي نو زه به څه وایم نو موږ خلک لګیاو د مسلمانانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سوچ عراف لاله پال کتون کی پسې بعض خلک پال ګوري نو لاس ګوري بعض خلک په نورو طریقو باندې پال نو ګوري سوګي په مرغو باندې ګوري چا به توتی راکړي بټ سو لبابه به خو دي لاړو شي توتی به یو لبابه راځي دکی ناغي چې خبر لیکلي ناغه د هر چا د پاره دي دا د توتی کار نه دی چې توتی ودا راوباسي ناغه د لبابه کې شي راوباسي استانه په 20 واغلي هغه هغه کارت کې وسیلی کړي ځان به شي لیکلي هغه به تاسو پړاو کې حساب قسمت کې دی دا ټولې د اٹکل او ټولې د منګړه کې قصې نو کم یو سړی چې لاړ عرب پسې او دا غنه تاسو کو نو یو خدا راځي چې فقط کفارا بما انزل على محمد د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شي د هغه نه انکار او کفر وکړو او یو بل روایت کې راځي چې د سلويخت ورځو منځونه نه قبليږي دغه خلک بسي زموږ خلک مال کتاب وګوره دلته کې ماته به وای مال کتاب وګوره هغه کتاب چې شو وګوره په دې کې دې خبرو ونشتي چې پاره کې لیکل شوی معلومیږي چې دلته کې سبق کې دا علم کوي نو دا د پیغمبر سره وي خو دې کسدي نو سحر دې جادو دې غلط دې منګړت دې کفر دې نو دیو جنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غینا بالکل ځان ساتل او خلکو ته ویلي او یو خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو سړی مړ شو
په داسې حال کې چې د په دغه شی باندې ایمان نه دی راوړی دغه شی پسې نه دی تللی دغه قصو کې ګوتې من نه دی وهلي نو دا سړی د به جنت ته ځي زموږ خلک لګیا دي ټول اکثریت چې ګورې نو څوک په تعویذونو کې اخته دی څوک په دغه یو شي کې اخته دی څوک په دې بل شي کې اخته دی په دې ټولو قصو کې اخته دي وما کفر سلیمان علیہ السلام کفر نه دی کړی سو سحر نه دی کړی نو سحر څه شی دی کفر دی کنه ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو به کفر کاو يعلمون الناس سحر ازدکاو به خلقو ته سحر به خلقو ته ازدکاو دا دی کافرانو دا دی شیطانانو جادوګرو دی وکاو و دا په زمانه د سلیمان علیہ السلام کې دا شنو کېدو نو سلیمان علیہ السلام په هغه باندې قبضه وکړه هغه قبضه کړو او هغه دفن کړو چې دا شی ختم شي لرستو بیا دا شی بیا شیطانانو را تازه کړو وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دې څنګه درېمه خبره ده او دا چې ته سحر ته کفر وې حال دا چې په دې باندې الله ملائکه را لګي چې الله به ملائکه را لګل خو جایز شو کنه نو دا به جواب کوي اول دا چې سراړو دا شنه شوی نه دي راغلي نه دي او خلق لګیا دي دا قصه کوي د هاروت ماروت کومه قصه چې کوي نو منګړه دی کوي غلط دی کوي سوي وی ملائکو وی چې دا ګوره دا انسانان ګناهونه کوي او دا کوي او هغه کوي الله ورته وی چې داغي سره نفس دی شیطان سره دی نو کدا تاسو له درګه شو نو تاسو به دا ګناه کوي دا غلط دروغ کسی کوي نو کدا تاسو وای نو ځان کې په خپل منځ کې یو دوه تنه خوښ کوي چې هغه زیات زاهداني عابداني ستاسو په هغه باندې اعتمادي هغه له به زه دغه نفس ولا ورکم او دې دې په ګناه نه بچ شي نو هغه پکې هاروت او ماروت وایي دوه ملائکه ورکړه نو هغه لا الله نفس ورکو راویلې ګل کتا دغه چې ونه په دې کې پسې یو زهرات نومې خزوا اب شرام نو دې چې هغه سره خبرې اترې وشوي نو دې په اکم الفاظ چې وي نو هغه سوران الفاظ وي څوک د عشق خبرې کوي څوک څه دا چلو شو نو داغې نه مطالبه وکړه چې مطالبه وکړه نو هغه چې ماته تاسو اسم اعظم زده کوي تاسو دغه اسم اعظم وایي او اسمان ته کیږي نو ماته اسم اعظم زده کوي کما ته زده کو نو بس تاسو چې کوم مطالبه ده بس پوره کوم نو دی هغه ته اسم اعظم زده کو چې اسم اعظم هغه ته زده کو نو اوس په سوال بیا دغه د دې ملائکه چې کوم د دې په ضرورت پوره کی لیکن هغه د شپې هغه چې اسم اعظم یې وې نو هغه لاړه په بره باندې اسمان ته وخته او د زهرا ستوره دی وشو وس انسان دې ټول ورکه دې د ستوري د جوړ استو سم غټه اته دې د کوم شي د خپل ځلان شي لوګړې په دغه شي د بخکاري نه بیا سره او د ستوري دی دا دروغ کسی دي خلکو کړلی علي رضی الله تعالی عنہ سوچ دا خبرې کوي ملائکه پسې کوي هغه په زو دوه حدونه وهمه دې دروغ وي په ملائکه باندې دروغ وي نو دې دوه حدونه دل پکار دي دې وهلیش مطلب دا دی چې یو سل او شپېته دورې دې وهلیش او دا پسې کې پیغمبرانو پسې په ملائکه پسې داسې خبرې کوي نو دغه خبره خالص غلطه ده نو اول خدا دا چې بالکل شوی نه دي دا او که شوی دي نو هاروت ماروت ملائکه الله را لګلی نو سره پر را لګلی د امتحان لپاره او دا غي تذکرہ ظاهر کی موجوده ده وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت او هغه چې نازل شي یو خدا چې بالکل نازل شي دوی مدادا کله ما یو نافیه شي وي
نو نه دی نازل شي انکار د دې خبرې نه. او دویمه دا ده چې دا ما موصوله شي نو وما انزل علی الملکین او هغه چې نازل شي په دوه ملائکو باندې د بابل په ښار د بابل کې هاروت او ماروت چې هغه هاروت او ماروت دا هاروت دا بابل چې دی بابل یو ښار دی بغداد کې تقریبا 80 میله لري دریاب طرف ته دا یو ښار دی په دې کې دا خلک کومې قصې کوي نو هغه هاروت او ماروت دا قصه مې کومې چې غلطه قصه وه هغه منځ کې پرېښوده نو هاروت ماروت بیا چې اسمان ته خطو نو نشو خطه نو الله تعالی تنبیه راغله تاسو عذاب اخلي دنیوي عذاب اخلي باقي اخروی عذاب اخلي کوم یو غوړه کوي وس ځان د پاره یو منتخب کوي یو بکی چون کوي هغه د دنیا د عذاب خلې ولال لګي په د بابل خان په کوهو کې د ځوړن دی د جمی رسولان کړه شي دروغ کسی کې خلک دروغ دي ملائک قرآن کریم کې الله وی لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون اغي ته چې کوم څه حکم پوښي حق کوي جبرئیل اسلام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته زر ور راځي زر راځي مستعارات تعالی انتظاری الله قرآن کریم کې آیات راولېګو وما نتنصر الا بامر ربک مگر نشورانه راکوزې دې مگر ساده رب کو حکم مانه دې لګیا دي نور سوئی لا یعصون الله الله وی نافرمانی نه کوي سره برابر دستر کی طرف په مقدار باندې نافرمانی نه کوي وما يعلمان من احد او تعلیم بنو اور کاو دی من احد یوتنتا حتى یقولا تر دې پوری چې وته به وي انما نحن فتنه یقین مګ امتحان یو فلا تکفر نو تکفر مکوا سحر مکوا سحر مې زکوا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه دا ملائک چې راغلو نو سبا راغلو دا د سحر او د معجزې د فرق د پاره حدود د پاره راغلو نو دلته کې د مثال په توګه یې الګ دا سحر دی او دا معجزه ده نو سحر او د معجزې یو مثال یو ته پیش کوم کتا سحر وکړو نو ګره یو دا چې خزه وې طلاق شي لکه کافر وشيګا چې کله سره کافر شي د یو دین پری خپل دین پری مسلمانۍ پری دي نو سبا شي کسړې پری دي که خزه پری دي د دې په منځ کې طلاق راشي د دې په منځ کې جدای راشي تفریقه راشي جداواله راشي نیو دا نو دلته کې هم دا ده چې دې شهر ازدکاو نو دا هغه د وجنا سې جدای بناتا په منځ د سړی او د خزي کې ځکه چې یو طرف ته کفر شو یو طرف ته ایمان اسلام شو بل دا چې دې دس یو کرتب به ازدکاو چې د هغه کرتب په وجه باندې با د خزي او د خاون په منځ کې ناچاقي راتلا نو فیتعلمون دای د مثال په تور باندې ذکر کاو شاه عبد العزيز رحمت الله علیه وی لکه مثال داسې ده لکه یو تنو یو مولای هغه خلکو ته د سود مسله ذکر کی طالبانو ته چې سود دی ته وي چې ته 10 روپۍ ورکې او باغې باندې یو لسخه یو بزیاته اخلي دې د سود وي زیاده دا آسان کار شو چې کله بهر ته وته سبق وي لاړو ناغال ته بهر په دکانونو کې د سود کاروبار شروع کو نو دلته دا ګناه د چا شو دا یې تعلیم ګناه شو د مولا ګناه شو دا تعلیم ګناه د ذکر کړل نو هغه مسله خود الله مثال په تور باندې یو خبره وته خدا نو فیتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه نو ذکر په دې خلقو د دې دوارونه هغه چې جدای به راوسته پاغه سره په من د سړیو د خسیدامه کې وما هم بظالین به من احد او نو دې سره ورکوونکی په دې سره یو تنت الا باذن الله مگر الله په حکم ويتعلمون ما يسرهم او داخله کې زګي اوسو چې دې له ضرر ورګي ولا ينفعهم ودي له فائدہ نه ورګي ولا قد علموا لمن اشتراه او یقینا دې خلکو ته داخله پویدو په دې باندې چا چې واغسته دا سحر واغس نو مالو فی الاخر دې من خلقنا وې داخله لپاره صحیح سب اخرت کې ولا بیس ما شرو بیان قسم خام غاډل په دې اس چې خاص کړي دې خلکو باغې باندې ځانونه خپل لو کانو یعلمون کې چې دې پوی نه
اسی ترجمه یو بیا به سبحان الله بیا به سوای ولو انهم امنوا کچری دي خلق ایمان راوړې او تقوا تقوا اختیار کړې ولا مسعود من عند الله خیر خامخا ثواب د الله طرف نه ډېر غوړه دی لو کانوا یعلمون کچری دي پوي دي الله عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل وکړي اللهم بارك فيك وشكرا من يغش غم شيء وتعير استاذ سيدي والي سيد بادشاہ اور پرمکن دعا وکړه الله عزت موږ نصیب کړي ماهتا مرحله آسانی کې الله دې جنت کې ولعل محمد ورکی